او یوه بله مسله هم راغلې د مفتي صاحب که هغې باندې حتی خپل نظر مې سره پیش کړې. عام طور داسې کېږي چې دا د مړی وشي د مړي د ښخولی په باکسا کښې یو عام تاثر پیلاو دی، رواج جوړ دی، دستور جوړ دی، یا مړي ته عزت ورکول جوړ دی. خو چې چېرته مړی کېږي باکسا ته اچوي، که نږدې وي قبرستان که لرې وي، یعنې څه داسې تمیز نشته. دې څه حکم دی؟ مفتي صاحب الله د تو ته جزای خیر دیر کې ډېره ښه کیسه دې وکړله. حقیقت خبره دا ده چې د عوامو په خدمت کې دا ګزارش دی چې دا ځینې مرحلې ډېرې زیاتې نازکې دي. په دغه شی دې ته پکار ده چې د ځون سره خپل یو عالم دې شوروي. فرض کا د مړي لمبول دي په دا باندې هر سړی نه پوهېږي، نو په کور دا ده چې دې یو عالم د ځون سره وي چې دې ته د مړي طریقه ور وښیي. او د مړي ښخول دي چې په هغې موقع باندې یو عالم چې دې د هغې نه پوښتنه کوي. لکه یوه اهمه خبره دا هدو چې ډېر خلک مړی داسې څملوي خالي مخ قبله ته وړوي، حالانکې د مړي پیره اړول قبله ته ضروري دي. وي دا څومره نو ځکه مرحلاتو د ده خو آخري وختونه دي. په کور دا ده چې دی د سنت په مطابق باندې ښخ کړي. تو خبره وکړله چې په باکسا کښې د مړي ښخول. اصل چې خبره دا ده مفتي صاحب چې حقیقت دا دی چې کتابي دا واضح لیکلی دي بغیر به دغې نه چې ګڼه چې په کومه کیسه کښې ګنجایش وي دا د عوامو د خلکو په میر حق دی چې هغه ګنجایش ورته بیان کړي. خو دا خبره کتابي صفحه لیکلې ده چې بنیادي طور باندې په تابوت شي په صندوق شي ښخول دا د یهود نصارا فعل دی، دا د مسلمانو طریقه ده. سبحان الله. وي چې دغې ویشي ته که د میشتو تورفیر شي فرض که ته وي ځون ته وړوی تو والد صاحب دی تو والد دادو میشتو والدین دي مشرون دي میشتو چې اخم ها په طریقه باندې وکړي چې د یهود نصارا وي د وی مسلمان وي نو څومره د افسوس خبره ده. زه خو مفتي صاحب حقیقت ته خدای پاک ته ته په دغه مجلس برکات وچوي چې دغه مجلس نه بنیادی د مخبل په ځین شدا مقصد دی چې د میشتو حالت په خپل زبان شي داسې مسلې ورسېږي چې هغه ته د دینه سره په خوش اوز نه رسېږي. فرض کا په مدرسه کښې د اوز ورسېده تر مدرسه پوره ایجمي پر منځ د اوز ورسېده محدود. خو دا خو نن سبا داسې سیستم دی چې ډېر لرې لرې رسېږي. نو زه موضوع طرف ته څه بنیادي خبره دا ده چې دغې ښخول دا د یهود د نصارا دی، امیر د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت نه دا نه دی. خو مفتي صاحب ته پته وي چې یو مړ سنت ژوندي کول دا څومره اهمه خبره ده. نو دغې ژوندي کول د میږ د پوره څومره ضروري دي. خبره دا ده چې د میږ په اسلام شي په دغې صورت څخه خو اجازت ورکړی دی چې ته په صندوق ښه ښخوه چې مځکه دره نرمه ده چې تم کېږي نه ته نه سیخ کڅ کولی شي نه څنګ ته څه کولی شي. فرض که ایله ته ټاک دی که مل دو غار دی دا خو دوی سره مځکې داسې دي چې دا دومره نرمې نه دي چې په هېڅ قبر نه تم کېږي. خو بله خبره دا ده چې عالمونو دا لیکلي دي چې یا داسې مځکه وي چې د لونده وکنې یې به وي لامدا وي بیا ټیک خبره ده، او یا داسې وي چې مړی داسې چپړېدلی وي یا په اکسیډنټ شوی وي یا بل داسې مشکلات وي چې د هغې اندامینه سره تم کېږي نه. او په دا صورت چې ته خپل سوچ وکړه علما فرمایي چې په دا صورت چې په باکسا کې دننه خورې ورته تېکې او آس پاس چې سوره درخه کېدی شي چې سوره ته داسې کولی شي چې کچا سلی ورسره شوی شي، تیږه ورسره شوی شي، لیټه ورسره شوی شي، نو شریعت فرمایي چې دا ورسره کښېږده. نو مفتي صاحب په دغې طریقه باندې خو ټیک تو په داسې ضرورت چې په تابوت څخه ښخولی صندوق شي نور ټولو مسلمانانو نه دا درخواست دی دا ټیک نه ده هسې مول ضایع کول دي او خپل مشرونو د یهودو په طریقه باندې یو قسم ښخول دي. الله پاک موږ د ځینې وساتي.